دا ملګري خو سوال عجیبه لیکلی دی چې یو بچی دی د مور پلار د دواړو په منځ کې راغی او مړ شو. دا پته نشته چې کم یو پې وراوړېدلی دی. نو اول خو داسې خو په کار نه دي چې بچی دونه ماشوم وي او دغه چې کوم دی نو د دواړو په منځ کې ځان سره سملی نه. دا بچی دی د مور طرف ته سملي او دا خیر دی که دا پلار یې دې خواته سمري ځان پورې مګي را مګي نو خیر دی، خبره نه ده، خو دونه قدرې خبره ده چې لږ غوندې احتیاط پکې ښه دی. اوس دې کې چې معلومه نه ده که نه، نو دا و بیا چې کوم دی نو دواړه مجرمان دي، دواړه هېڅ پته یې نشته که نه. اوس که دا بچی یوازې د مور سره ملاستي او مور پې راواوړېدله نو هغه به 2 میاشتې پرله پسې روژه نیسي. اوس د دواړو په منځ کې پروت دی نو کیدای شي دوی یو بل ته دوسې نږدې شوي چې هلکه منځ کې بچی دی نو بیا یو ځای سملی سره د ښځې خاوند یو ځای سملاستل دا ګناه نه ده، ثواب دی. مطلب باندې پوه شو، د ښځې خاوند یو ځای سملاستل دا ثواب دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ السلام کله تهجد وکړي یخني به وشوه او دس به وکړي یخني به وشوه را به ما سره وبړستن کې راننوت چې عائشہ رضی الله تعالی عنها داسې وایي نو ما او تا ته پکې چې کوم دی نو څه د شرم خبر ده. موږ هسې پوزه ترنګو خبره باندې پوه یو سړي کې ووایي که نه چې یاره زما د دې خپلې ښځې سره ډېره مینه ده، یاره دا ډېر غټ ډله دی وایو موږ که نه وایي په ایمان یې وایي ډله نه دی، ښه سړی دی، د خپلې ښځې سره مینه ده، د هغه بشکې سره خو یې مینه نه ده که نه. خیال کې مراله د پردۍ ښځې سره خو یې مینه نه ده، د خپلې ښځې سره یې مینه ده. نو خپلې ښځې سره مینه ده ثواب دی د خدای بندګانو. د نبي علیه السلام په ټولو بیبیانو کې حضرت عایشه خوښه وه ډېره زیاته، ډېر محبت یې ورسره. نو د ټولو نمبر چې به یې برابر کړو نو بیا به یا الله دغه زما اختیار و چې ما څه وکړو، خو دا بعضې خبرې زما په اختیار کې نه دي. عایشې محبت مې زړه کې لږ ډېر دی، په دې مې موږ پیغمبر علیه السلام داسې وایي نو ما او تاسې یو خبره پوه شوې. نو نبي علیه السلام د خپل نو د بیبي سره محبت ښه دی، سملاستل دا د محبت علامه ده، سملی به ورسره. خو دا بچی خو ډډې ته که که نه نو چې اوس دې د دواړو په منځ کې راګیر کړه نو دواړه پې مجرمان یې 2 میاشتې روژې به نیسئ ټینګ شئ اوس بچی نه بچی خلاص ہوئے ہو. دا سوچ ہماری جگہ میں بات مشہور ہے کہ گدے کو پکا ہوا کھانا جو اپنے لیے بنایا ہو نہیں دے سکتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہمارا گدا بھی ہمارا گاس نہیں دا سے بکواس ځان له ډوډۍ پخ کړې خر له بیا نه ورکوې. ولې بیا نه ورکوې؟ خر له یې ورکوه که نه، خر نور کار پې کوي ډوډۍ نه ورکوې. خدای دې بیا خو نه باسه ډوډۍ چې موږ سره سیوا شي کور کې او د چا سره تاسو کې زمیندار خلک شته، داسې څوک شته چې غوا مې ښیي غوا ګډه بیزه داسې شته که نه؟ لکه اوس موږ زمیندار یو موږ ته پته نه، نو موږ سره ډوډۍ کمې سیوا کېږي هغه جمع کوو نو بیا هغه خوشتي کړو په هغې باندې غوا ته بوتاوه وکړو. نو غوا او خر خو یو شی دی، خو د خر غوښه نه شي خوړی، نور خو ستا په کار نه دی یاره. سورلي پې کې پټي ته پې ډېران وړې بارونه پې راوړې خرګاډۍ پې کې همدغې دپاره خیر دی. که ډوډۍ یې وله ورکوې نو خیر نه دی. او بیا دا یې مو سره لیکلي چې دا ناجوړه دی دغه نه شي خوړی، نو ډوډۍ نه پوی وله ورکه چې خدای زر ښه کړي. خیال کې مې راځي جایز دي ښه ناجایز نه دي. دا بعضې خبرې داسې دي چې ناشنا دي که